السلام علیکم. زه یم انیس خان او نن د اګست 14 تاریخ درې خبرې درته کوم. یو خو هوښیاران وایي چې اس چې دی ټټو هغې ته به شاته نه ودرېږي ځکه چې الله ته وایي. غوایي چې دی هغه ته مخې ته نه ودرېږي ځکه چې په سټ ګزار کوي. او بې وقوفه چې دی هغه ته به یو طرف ته هم نه ودرېږي، د هغه پته نه لګي چې په کم طرف ګزار وکړي. ستاسو په خاندان کې، ستاسو په دوستانو کې، ستاسو په سوشل میډیا باندې به داسې سادهګان خلک وي چې هغه به د دغې فطرت خلک وي، نو د هغوی نه به ځان ساتئ ځکه چې نقصان به درته کوي. اوس راځو دوو داسې خبرو له چې کوم ډېر اهم دي. یو خو باجوړ کې اپریشن شروع دی، نو هغه اپریشن نن د ازادۍ ورځ ده او خلک په کیمپونو کې دي او در په در دي. او یو پکې افسوسناک یو بابا دی د چا په کور باندې چې ماټر ګوله را پرېوتې وه او ټول خاندان یې شهیدان شوي دي، ښځه، لور، زوی، هغه لاشونه پراته دي. او هغه یو ویډیو بیان کړی دی چې زما دا ښځه ډېره زیاته بیماره وه او ما دا پېښور ته وړه او دا مې سوچ کو چې دا د بچ کېدو خو نه ده، خو چې دا مړه شي نو زه به خپل بچو له څه جواب ورکوم او څه بانه به ورته کوم چې دا ولې مړه شوه. وی اوس راته 3 وانه مړه شو نو د هغې بانې نه خو خلاص شوم. دا ډېر د افسوس خبرو. دا اپریشنونو خلک مخالفت په دې کوي چې 21 اپریشنونه وشو نو د هغې نه پس امن ولې رانغی. او که 22 اپریشن کوي ریاست نو اول د عوام له ګارنټي ورکړي چې دې نه پس به امن شي، بیا به د بل اپریشن ضرورت نه وي. خو مسله زمونږ په اپریشنو نه ده، مسله زمونږ د غلطو پالیسیانو ده چې مونږه ورځ ته ورځه ریاست کمزوري کیږي او دا دهشتګردي سیوا کیږي. او بدقسمتۍ ته وګوره، عام خلک پریشانه پدې دي چې کم حملاور دي، طالبان دي، هغه هم د الله اکبر ناره وایي چې حمله کوي، او کم چې زموږ فوجیان جواب ورکوي هغه هم د الله اکبر ناره وایي. نو دواړو طرف ته الله اکبر دی او په منځ کې ته به وایي چې د عوام سره کافر دي چې پکې دل دوبل کیږي. نو دا یو ډېر غټ د افسوس خبره ده. څو پورې چې ریاستي پالیسي د عوامو د خواهشاتو مطابق نه جوړه شوې، موږ به دا نقصانات هر وخت ګڼو. دا 22 اپریشن دی، که 2200 اپریشن وشي او دا غلطې پالیسیانې نو ملک امن نه راځي. د ډالرو مفادات، د مغرب مفادات، د امریکې د معدنیاتو مفادات دپاره که څوک هم دلته څه کوي نو هغه امن نه راولي. نور تبایت ریاست روان دی او د هر ډیکټیټرشپ په دور کې، د هر داسې ظالمانه پالیسیانو او اقداماتو په دور کې ریاست ریټ ورځ ته ورځه کمزوري کیږي. مخکې به صرف تا ټوپک استعمالو، ډنډه استعمالوله، بیا ټوپک شو، اوس توپ دی او هلیکاپټر دی. نو مطلب دا دی چې د ریاست ریټ چې څومره طاقت سیوا استعمالیږي، مطلب دا دی چې د هغه زوړ طاقت کم شوی دی او د نوي طاقت ضرورت دی. نو د خدای دپاره څوک چې دا پالیسیانې جوړوي د عوامو خواهشاتو مطابق جوړوي. او څو پورې چې اوریجنل سیاسي عمل نه شروع شوی، امن نه راځي. د خلکو مسلې به عوام نمایندگان حل کوي، خو چې هغوی سره اختیاري. او کم ځای کې چې جعلي حکومتونه شي، د عوامو نمایندگان نه وي، هغوی سره بیا د عوامو د مسلو حل نه وي. دا کله چې فاټا مرچ کېده نو جنرال باجوا ویلي چې په 10 کالو کې به 1000 ارب روپۍ مونږ په فاټا کې لګو. نو کو د هغې کې 100 ارب هم لګولې وي نو نن به دا حالات نه و، ځکه چې هلته بېروزګاري ده، بدامني ده، فیکټري نشته، مهنګایي ده. هغې خلکو له روزګار ورکړي شي، هغې خلکو له تعلیم ورکړي شي، هغې خلکو له تحفظ ورکړي شي، نو هغه به دغې ترخهګر طرف ته بالکل نه ځي. بل یو خبر اهم دی. مشران وی هوښیاران چې کم مولا او عالم د حکمرانانو تعریف کوي نو پوه شه چې هغه حق نشي ویلی. مفتی اعظم زما دپاره ډېر قابل احترام دی. مفتی تقي عثماني صاحب یو 2-3 میاشتې مخکې یو بیان ورکړی و د سند گورنر سند کامران ټسوري باره کې، او د کامران ټسوري کردار ټولو ته معلوم دی چې څنګه سړی دی، خو ریاستي ادارې دي داسې عجیبه عجیبه کردارونه په قوم مسلط کړي چې یا به چرې په دې گورنر په سیټ باندې حکیم سعید غونته قابل سړی او یو اوس کامران ټسوري دي. نو مفتی تقي عثماني صاحب په یو تقریب کې ویلي چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې به هغه د شپې ګرځېدو چې د عوامو حالات
نه ځان خبر کی. نو وی کامران ټسوریم د هغوی په سنت عمل کوي او د هغوی شبي پکې ماته ښکاري او دا کوي. نو په هغې ورځو کې هم په هغوی باندې ډېر تنقید شوی چې د مفتي صاحب خپل څه ذاتي مفاد یا فایده بالي نو د داسې ګورنر صفت یې وکړو چې د هغه په خپل کور والم هم صفت نه کوي. پرون راسې بیا د مفتي صاحب دا بیان او کامران ټسوري کردار ډسکس کیږي په سوشل میډیا، ځکه چې هغه په سټیج باندې کم ډانسونه کول او کم ټومکې لګولې او هغه بیا ته دومره د بزرګ او عظیم شخصیاتو سره چې د صحابو سره ملاوي، نو دا ډېر د افسوس مقام دی. خو سرکاري مولیانو همیشه قوم په غلط اچولې دي. دوی حق خبره نشي کولی د ظالم حکمران مخې ته دا څه ظلم چې روان دی په ملک کې، څه د خواتینو بېعزتي کیږي، جعلي کیسونه جوړیږي، دهشتګردي پای باندې مفتي تقي عثماني صاحب اوف نه دی کړی. خو چې د کامران ټسوري سره به څه فایده دي نو د هغه په صفتونو کې د حضرت عمر فاروق سره مشابهت کوي، نو دا ډېر د افسوس خبره ده. ځکه خلک پې اوس تنقید کوي او دا نوې ځوانان چې دي دوی هر څه په بلیک اینڈ وایټ کې ګوري، 2 جمع 2 ورته ګوري. ابه ستا عزت کوي خو هغې وخت پورې چې کله ته په حق ولاړې او چې نه ته د ظالم حکمران سره مرګستیا کې او حق لاره پرېږدې او حق نشي ویلی، نو دغه کې بیا د عزت معیار بدل شي. امید لرم چې تاسو به دا واقعیت خوښ شوي. ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک کړئ، شیر کړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.